بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو یو واری بیا خبره ترې کو په پزلجان باندې. پزلجان د 400 تورنزو سیمې سره تعلق ساتي. په دې دا خواهش او چې زه یو واده وکم. یو زنانه هغې سره په رابطه کې وه. هغه زنانه چې کله ځان طرف ته غوښتلی دی نو بیا هلته کې بوتلی دی او تړلی دی په زنځیرونو باندې. 2 میاشتې نن شپږمه ورځ ده او د نن 15 ورځې مخکې دا خبره چې کومه سوشل میډیا ته راغله او خلک ته خبر شو. دې حوالې سره پرون زمونږ یو اجلاس و. دغه اجلاس ته چې څومره کسان راغلي وو نو د هیومن رایټس چې کوم د کې پی مشر دی دلته کې شاهنام خان د 400 سیمې سره تعلق ساتي، هغه دعوتونه ورکړو او په دای کې ورته زمونږ ښه پوره ملاتړ ترلاسه او د هغې نه مخکې موږ دلته په دې سټوډیو کې هم پروګرام کړو. یو موږ ټول سوشل اکټیویسټو ته، سیاسي خلکو ته، هر سړي ته په دغه کې بلنه ورکړې وه چې راشي او په دغه پروګرام کې برخه واخلي. پرون دای کې د قومي وطن پارټۍ پرون چې کوم دی نو یو شمېر مشران راغلي، د هغوی مننه کوو. اسف کمال خان او ورسره اسد شمشیر خان، مشتاق تورنزی، دغه شانتې د جماعت اسلامي نه ظهور احمد ظریف خیل را لېږلی شو. پښتونخوا قومي محاذ چې کوم دی نو صدر ولی محمد راغلی و. ورسره د عوامي نیشنل پارټۍ یو ملګری م پکې ولید چې کامران باچا نامه و، هغه راغلی و. او دغه شانتې تحریک انصاف چې کوم دی فهد خان سابقه ناظم راغلی و. او ورسره چې کوم دی نو سنیل خان چې هغه د هیومن رایټس هم حصه ده او د پارټۍ هم ډسټرکټ ممبر پاتې شوی دی. دغه کسان پکې زما د نظره تیر شوي. د پی ټی آی پکې نور ملګري مو. په دغه کې 10 تاریخ چې کوم دی هغه ډیډلاین ورکړی شو چې ریاست انتظامیه کشمور کې چې دا کس دی 10 تاریخ پورې د دې لږ بندوبست وکړي، د دا پرېښودی شي. ډېر عجیبه خبره هم لګېده چې په یو داسې ریاست کې موږ ژوند کوو چې پیسې غوښتل کېږي او پیسې چې کوم دی هغه ورکړې کېږي ښه برملا او دې حوالې سره ریاست خاموشه دی، څه بېبسه دی، څه کولی نشي. په دغه کې موږ هم خبرې ترې کړې وې او په دې صوبه کې دا حقیقت دی چې د ایمل ولی خان کوم ټویټ مخې ته راغلی دی چې د مختلف وزیرانو نه بلکې په پارلماني غونډه کې هغه خبرې ترې کړې دي د پی ډي ایم چې دغه شانتې وزیر اعلی نه، اسد قیصر نه، وزیر صحت نه، داسې نور یو شمېر کسان یې یاد کړي چې هغوی نه شاه فرمان نه چې ګورنر پاتې شوی دی پیسې یې ورکړي دي. او بیا پرون چې دغه کوم ټویټ راغلی چې کوم ملک لیاقت صاحب هغه سخت جوبل شوي دی، هغه سره 4 کسه شهیدان شوي دي او 15 کسه پکې جوبل شوي دي. نو د هغوی نه هم دا خبره کېږي چې بته یې ته غوښتله. موږ هم په دغه کې خبره ترې کړې دي. موږ په تېر وخت په 400 هم خبرې وکړې چې په تېر وخت غفور مارکیټ کې پیسې غوښتې کېدې، 400 هم ډېرو خلکو نه پیسې غوښتې شوي دي. نو وخت راغلی دی چې خلک راپاسي او صرف د فضلجان دپاره اواز پورته نه کړي بلکې د دې وزیر اعلی دپاره هم اواز پورته کول دي، د دې وزیرانو دپاره هم اواز پورته کول دي چې کوم خلک بتې غواړي چې د هغې موږ مخه ونیسو. مختلف کال زمونږ ته د ادارو طرف نه هم رالل، مشران هم رالل. دا حقیقت دی کتونکو چې دې وخت کې ډي پی او 400 سهیل خالد خان 400 کې دی یا ډي سپي احسان شاه دی یا نور ټیم دی ورسره، چونکې دا د هغوی کار دی، داسې ډیوټي کول دا د هغوی کار دی. خو بدقسمتۍ نه دلته کې به خلک ډیوټي هم کوي، تنخواه هم اخلي، خو موږ بیا ستاینه هم کوو، ویلډن به هم ورته وایو، قدر به هم کوو، دې نه بغیر کېږي هم نه. خو دغه ډي پي او صاحب ته زمونږ زړه غواړي چې ویلډن هم ورته ووایو. 400 کې ډېر امنیت په ځای کړی دی او دغه شانتې د بتخورۍ سیسټم چې کوم دی هغه ختم شوی دی. د هغوی طرف نه دا میسیج ورکوم خو چا نه د بتې ډیمانډ شوي وي نو د ډي پي او 400 دغه میسیج دی چې پورې دې زما دفتر ته راشي او ماته دې ووایي. په ډسټرکټ 400 کې خو څوک چا نه د بتې غوښتنه شوي وي نه هغه دې موږ ته ووایي. نو موږ چې څو پورې خبرې کړې وي موږ په تېر وخت باندې کړې وي چې په تېر وخت کې دلته کې داسې ډېر نومونه وو چې د هغوی نه پیسې اخیستې شوي، داسې ډېر نومونه چې د دې ځای ځایي خلک وو چې هغه اوس د دې دنیا نه تللي دي. نو هغوی به دا بتې غوښتې، خو ما یې چې بزدله دي دغه خلکه چې بتې ورکوي او په دې کې انتظامیه خبر نه کړي، په دې کې پولیس خبر نه کړي او په دې کې میدان ته راونیسي. نو څو پورې چې ما خبرې کړې وې ما په تېر وخت باندې کړې وې او
په هغې باندې چې کوم اقدام اوچت شوی دی ځکه چې کله مخلص انتظامیه وي نو هغه غواړي چې داسې د چا نه به تیغ وغوښتل کېږي چې موږ ته پته نشته دی او دا خبره ترې کېږي نو موږ ته دې وښودلی شي. نو موږ د ماضي خبرې کړې دي خو بیا هم زه خپل کتونکو ته وایم خو د چا نه د بتو ډیمانډ په دې 400 کې شوي وي نو هغه د پوري چې کوم دی خپل تاڼې سره خپل ډي اس پي سره او د ډي پي او سره رابطه وکړي چونکې موږ سره داسې خبره مخې ته نه ده راغلې خو موږ خلکو ته ضرور دا وایو چې څوک درنه بتې غواړي نو بته مه ورکوئ میدان ته روزئ اخیري خط چې کوم دی هغه مرګ دی خو دا د بزدلۍ کار دی او دلته کې دا پولیس او د انتظامیه دا د دوی کار دی دوی په اعتماد کې اخلي دوی خبروي چېرې ماته داسې یو ټیلیفون راغلی داسې یو خط راغلی زموږ نه چې کوم دی پیسې اخیستل کېږي دغه د فضل جان دغه کې په دغه غونډه کې مختلف طبقاتو خلک راغلي وو شاهنام خان هغې ته دعوت ورکړی دا سړي خپل یو سوچ و خپله یو رایې وه ډېرو پکې داسې وي چېرې دا پیسې بس صرف زه ورکومه هېڅ چاته حاجت نشته دی دا د هغوی خپل خبره وه موږ یې ستاینه کوو چېرې داسې خلک خو هم شته دی خو کتونکو زه یو واضحه زما یو موقف دی کوم ځای کې چې پولیس د سمګلر ملګرتیا کوي یا د سودخور ملګرتیا کوي زه خلاف یم او خپل ځاني د داسې قسمه طبقې چې کوم دی کله ملګرتیا نه کوم نو په دې لحاظ سره ما ته ډېر زیات کار راځي خبره ترې کېږي کتونکو موږ صحافت وکړو خو صحافت موږ دې له ونه کړو چې چا سره تعلق جوړ کړو چې افسر ومه پېژني یا بل وپېژني دې له هم جوړ کړو چې 400 کې چېرته ظلم شوی دی چې هغې ته خدای پاک راندا کار واخلي او ځان ور ورسوو او اواز چې کوم دی هغه برملا اوچت کړو نور ژوند هم ډېر تېر کړو لږ پاتې دی په دې خبرو کې نه کله راغلي وو نم لالچ کړی دی خو یو سړي ووایي چې الف خان شیرپو چېرته بلیک میلینګ کړی دی یا د غلط سړي شپارس کړی دی یا چې کوم دی زما 400 کې زما چې کوم خپل پولیس سټیشن دی نو زه په چیلنج سره وایم چې زما د پولیس سټیشن یې سیچو ته د څو قسم قرآن ورکړي چې الف خان شیرپو چېرته تا ته کال کړی چې یاره دا سړی پرېږده دا سړی ونیسه دا دې ښه کړي دا دې بد کړي دا د هغه خپله ډیوټي او چېرته یې غلطه وکړه نو ښه برملا بیا ورپسې ویم او ویلي مې هم دي نو دغه زمونږ کار دی او زه زیاتر از شهري کار کوم چېرته هم چې ظلم وشي نو دغه شانتې بیا فریق جوړېږم فضل جان دپاره زه فریق یم د دې ریاست سره او د دې ریاست نه زه غوښتنه کوم چې دونه بې حسي نه ده ښودل پکار چې په سټیټ کې سټیټ جوړ شوی دی خلکو نه پیسې غوښتل کېږي او نن خلک راځي او هغې له چاندې کوي ډېره بده خبره لګي خو ضرورت دی د وخته خدا نه خواسته سبا هغه مړ کي نو بیا به هم دغه اجلاس والو دا خلک چې کوم دی به خمجني خدای خلکو له یقین او باور ورکوو چې پرون کوم میټینګ اجلاس وشو هغې کې داسې خلک راغلي چې هغوی بلکل یې موږ ډکوو خو د حکومت څه ذمواري جوړېږي نو حکومت له پکار دي چې خپله ذمواري زه پیپل پارټۍ ته ویم زه مسلم لیگ نون ته ویم زه عوامي نشنل پارټۍ ته ویم زه مولانا پل رحمان صاحب جمعیت علما اسلام ته ویم چې دې وخت کې مرکز کې ډېر دغه دي زه قومي وطن پارټۍ زه دې نه غوښتنه کوم چې د کشمور کې د اپریشن وکړي شي او د فضل جان شانتې به داسې ډېر خلک چې کوم دی برآمد شي څو پورې 400 خبره ده ډي پي او صاحب ته چې څنګه پته ولګېده نو په هغه ټیم په دې کې اف آی آر شوې دغه څو خبرې مې شریکولې په خپلو دعاګانو کې یا ساته ډېره مننه خوشحاله اوسئ